الله رب العزت داسې بندن ډېر خوشحالېږي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام دربار ته را روان دی. یو ځل چې راته نږدې راورسېد را دننه کېږي لاره کې دغه دی نږدې یو سړی دی چې ډېر زیات جاړي. عمر صاحب ورته ودرېد، ورته ویې هلکه ولې جاړې؟ وی بس جاړم. ولې جاړې؟ د ژړا دې څه وجه ده؟ ما ته وښیه زب کچرې داسې د ژړا خبرې چې زم در سره وجاړم. هغه ورته وی بس ما یو عظیمه ګناه کړې ده او د هغې ګناه په وجه باندې جاړم. نو عمر صاحب ورته ودرېد. عمر صاحب لم آزرد دل آزرد کند انجمنیرا، په دردمن زړه سره نور روغ نه دردمنېږي. یو جړېدونکي سره روغ جړېدونکي روغ خلک هم وجړېږي. عمر صاحب د هغه نه را روان شو، د نبي اسلام مدار دغه ته راغی، مجلس ته راغی او چې نبي اسلام ورته وکتل، عمره ته خو داسې بې سوره غوندې سترګو کې دې داسې هم اثر غوندې دی لکه خفه غوندې چې ورته یې د الله حبیبه زه چې راتلم دې ځای په لاره کې یو ځوان ولاړ و، ډېر ښکلی ځوان او هغه جړل، ډېر زیات دردمن و، ډېر زیات خفه و. زه یې ځان سره خفه کړم، ویې جړل. وی ښه ولې جړل؟ وی چې ما نه څه ګناه شوې ده. وی د هغې په وجه یې جړل. ښه ته یې راولې ته سړی حاضر کړ. نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته ویې ولې جاړې؟ وی چې ما یو عظیمه ګناه کړې ده. نو وی الله معافي کوي که نه؟ معافي به ته الله به ته بښنه وکړي چې ته په خپلو کړو پیمانه توبه وباسې، الله به دې وبښي. وی جي زما ګناه ډېره لویه ده، څه ووایم چې الله به مې وبښي؟ وی ستا ګناه به د اسمانونه لوی؟ وی او جی اسمانونه خو واړه دي، دې نه لویه ده. ها تا څه ګناه ده؟ د الله د عرش نه به لوی؟ وی او جي زما ګناه د عرش نه هم لویه ده. عرش ډېر لوی دی محترمو، وواړه اسمانونه او ځمکې چې را یو ځای کې یو بل سره خورې ورې کې، اوس خو لاندې باندې لکه د پیاز د پوستک د یو بل نه چاپې راتاو دي چې دا یو بل سره ولګي یو څادر ته جوړ کې. انو دا د عرش په مقابله کې داسې دي لکه په لویه میره کې چې انګوټي وغورځي، لکه په لویه میره کې چې یو سلی د ګوتې وغورځي، هغه څومره ځای نیسي لویه میره دا عرش دی او دا سلی چې دا وواړه اسمانونه او ځمکې دي. نو وی ستا دا ګناه د عرش نه هم لویه ده؟ وی او جي زما دا ګناه د عرش نه هم لویه ده. ورته وی دا ته څه وایې؟ د خدای بنده داسې څه ګناه ده؟ ستا دا ګناه لویه ده که د الله رب العزت کرسي لویه ده؟ کرسي بیا د عرش نه هم لویه ده. ورته یې یاره ما ته خپله ګناه ډېر لویه ښکاري. وی هلکه تا شرک کړی دی؟ وی نه جي شرک مې نه دی کړی. الله سره شریک پیدا کړی؟ وی نه جي الله سره شریک نه منم، الله یو واحد لا شریک ذات منم. نو بیا داسې کومه ګناه ده چې ته وایې چې ډېر لویه ګناه ده؟ ورته وی جي ستا د مخه دې حیایي که زه یې تا ته ووایم مثلا چې ته راته غوسه شې او ته رانه خفه شې، او دا یو واحد د الله رب العزت د در نه پس ته په ځمکه کې واحد دا یو در دی چې دا درد دا یو در دی. د دې در نه چې بنده مایوسه لړ شي نو بس د هغه بیړه ختمه شوه، تباه برباد شو. نو هسې نه چې دلته نه مایوسه واپس شم. نبي علیه السلام ورته وفرمیل وی داسې بس نه کېږي، ته ووایه دا ستا ګناه څومره ده؟ ورته ویل الله پیغمبره زما کار دا و چې کله به څوک مړ شو نو زه به د ماسخوتن لاړم، ما به قبر وکنستو د هغه نه به مې کپړې لرې کړي، د هغه نه به مې هغه کفن لرې کړو، هغه به ما راړه، هغه به ما خرڅو، په هغې باندې ما پیسې ګټلې. دا زما کسب و، دغه شانتې مې کول، دا ګناه مې کوله. د الله پیغمبره هغه بله ورځ داسې وشو چې یو جنۍ مړه شوه او زه ماسخوتن کې لاړم، د هغې نه مې کفن راویست، د هغې نه مې قبر وسپړده، کفن مې ترې راویست. چې کفن مې راویست نظر مې په هغې باندې پرېوته نو ما ته ډېره ښایسته ښکاره شوه، نو ما نه غلطي وشوه. نبي علیه الصلاۃ والسلام رنګ مبارک داسې بدل شو، رنګ بدل شو، خو څه ورته وایي نه. او دې سړي چې وکتل نبي علیه السلام ته چې نبي علیه السلام خو طبیعت خراب شو، ورته وایي د الله پیغمبره صرف دا نه دی روغ نه سړی پاڅېده روانېږي، په روانېدو کې یو خبره بله مو کړه. وی کله چې د دغه کار نه فارغ شم روان شم نو ما ته د دې قبر د دې مردن یو اواز راغی، و د خدای بنده
دومره زیاتې دې را سره وکړ داسې حالت کې دې پرېښودم چې د قیامت پر ورځ باندې مردګان پاسي انو ټولو به غسل کړی پاک به پاسي او زه دې ګنده پرېښودم زه به د جنابت په حالت کې یو پلید حالت کې پاسم دومره زیاتې دې را سره وکړ د الله پیغمبره چې دا خبره مې واورېده انو هغې را باندې اثر وکړ سود مې راغی نو د هغې نه وروستو په ژړا شوی ما جاړم په ژړا باندې مې ځان له سترګې چوچونې کړې خو دا خبره د ما مخې نه نه لرې کېږي انو یې ځکه په ژړا یم نبي علیه الصلاة والسلام ورته څه جواب ورنه کړ که ورته رټنه کوي که ورته زورنه کوي که ورته وایي چې د ما د دې در نه وځه انو سړی تباہی کېږي نبي علیه الصلاة والسلام ورته روغ غوندې خبره وکړه ورته وی بس ته دې ځای نه بهر شه بس ته بهر شه او نور یې ورته څه سخته نرمه ونه کړه سړی پوه شو چې بس یاره زما خبره حد نه اورېدلې ده دې لړو او دغه ځای کې روسه پورې ولاړ دی اوس د دغه ځای نه لړ داسې لړ عربستان د غرونو علاقه ده غر ته لاړ په غر کې ګرځي خوراک نشته اسکاک نشته او بس یو نارویه الله اے ربا یو ستا در پاتې شو په دنیا کې په ځمکه باندې ستا د پیغمبر درون د هغې نه مایوس رالم یو ستا در دی اے الله که ته راته معافي وکړې خو کار به مې سم شي او که ته راته بخښنه ونه کړې نو یا الله بل ځای پاتې نه دی جړل یې په ژړا باندې د حد نه زیات ځان دردمن کړ زیات په دې سترګو په دې مخ باندې ځان له لارې په دې اوښکو جوړې کړې نبی علیہ السلام ته الله ذوالجلال جبریل راولېږه ورته راغی ورته وایي الله ذوالجلال در باندې سلام ویلی دی او د سلام نه پس ته دا خبره کوي اے نبی علیہ السلام الله تعالی فرمای آیا دا مخلوق تا پیدا کړی او کما پیدا کړی دی نبی علیہ السلام ته فرمایل دا الله پیدا کړی انو دې مخلوق ته رزق څوک ورکوي ته یې ورکې که زه ورکوم نبی علیہ السلام ته فرمایل مخلوق ته رزق هم الله ذوالجلال ورکوي وی دې مخلوق دا بخنه به څوک کوي وی الله تعالی به بخنه کوي وی بدلاړ شه او دغه سړي ته ووایه چې را واپس شه الله ذوالجلال درته بخنه وکړه دا زما کار دی دا زما خوښه ده الله ذوالجلال فرمای لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم الله وی لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت نه ګوره مایوسه کېږئ ما نه امیده کېږئ ما ان الله یغفر الذنوب جمیعا الله ذوالجلال د ټولو ګناهونو بخښنه کوي انه هو الغفور الرحیم د الله تعالی بخښونکی او مهربان دی الله بخښنه کوي الله بخښونکی او مهربان دی الله ذوالجلال ته هېڅ ګران نه چې بخښنه وکړي الله تعالی وی تاسو ما د رحمت نه مایوسه کېږئ ما خو عجزي وکنو خدای ته سر کېده الله ته ځان فقیر کا الله ته ځان عجز کا تکبر مکوه لوی مکوه داسې ګرځېدل مکوه دا ته چې کوم کار دا کار مکو دا د الله د شان سره ښایي دا د یو بنده د شان سره نه ښایي ته خدایه دعوې مکوه د پیغمبرای دعوې مکوه د لویای دعوې مکوه دا د الله د شان سره ښایي چې کله